اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم د خلافت راشدہ په باب لا موږ ناشو خبرې اترې کوو. دا د دې سلسلې نن 14 قسط دی. په دې خبرو اترو کې ما سره شریک مېلمه محترم سید سلیم احمد صاحب دی او د نن موضوع زموږ د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د ژوند حالات دي. د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په ژوند کې ځینې داسې حالات هم رالل چې هغه ډېر ښه نو او د هغې زمانې ځینې خلکو چې کوم تاریخ لیکلی دی هغه غلط لیکلی دی. مثلا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې کوم مریدانو هغه منونکي شو نو هغوی په تعریف کې د ډېر د مبالغې نه کار اخیستی دی او د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ یا د هغوی په شان چې کوم نور کسانو د هغوی ملګري د هغوی خلاف ډېر زیات زهر کړي دي. همدغه شان چې کوم د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په حق کې او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په خلاف نو هغوی هغه شانې د هغه په حق کې او د په مخالفت کې لیکلي کړي او دغه شانې هغه تاریخ هغوی خراب کړی دی، غلط کړی دی او راتلونکو لپاره یو تکه توره تیاره ده چې هغې کې هېڅ نه ښکاري چې حقیقت څه دی. خو حدیثو کې چې کوم واقعات راځي او چې کوم رسول الله اسلام بیان کړي نو هغې کې غټه خبره رسول الله اسلام فرمایلي کې لکه چې اصحابي کالنجوم بیا هم اقتدیتم اهتدیتم، دا زما صحابه بلي چې کوم سړي تاسو اقتدا وکړه هدایت بیا ومومئ. مطلب چې هغوی له د ستورو او دغه مثال ورکړی دی، د هدایت مثال یې ورکړی دی، نو هغوی په باره کې هم خبره نه شو کولی. بل د هغه صحابه چې کوم په جنگ بدر کې هم ورسره شامل وو، په غزواتو کې هم ورسره شامل وو، هغوی په باره کې خو الله تعالی مو چې رضي الله عنهم ورضوا عنه چې الله تعالی د هغوی نه رضا شو، دوی د الله تعالی نه رضا شو. نو بیا داسې صحابه په باب لا ځینې داسې واقعات بیانول چې کوم د انسان مازغې اړومني نه عقل عملي نه، نو داسې واقعات بیان کړي چې هغه ډېر تکلیف دی دي او هغه د وینا وړ نه چې انسان بیان کړي بلکې ډېر زیات تکلیف دی او دا دغه زمانې خلکو کړی دی. نو موږ غوندې کې خلک چې وروسته د تاریخ نه ځان واقفو نو موږ له دواړه اړخه کتل پکار دي. صرف په یو اړخ باندې یا د یو کس په وینا باندې عمل نه دی کول پکار. بل په هغه زمانه کې که تاسو وګورئ نو د عبدالله ابن سبا چې دا یهودي و ځان مسلمان که په یو قسم له منافق او په اسلام کې هغه ډېر زیات پروپاګانډې کړي دي، افواګانې خورې کړي دي او د غلطو افواګانو د پروپاګانډو د وجه هم دا تاریخ شکل بدل شو او په هغې باندې د حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه داسې زبرګ او ولی انسان شهادت هم پکې راغی. نو دا داسې تاریخ دی چې دې خلکو ډېر زیات خراب کړی دی. موږ کله چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سیرت بیانوو نو د سیرت یو اړخ موږ دا بیانوو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په نور انبیاو باندې یو لوی فضیلت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم تربیت سره او هغه چې کوم قرآن شریف مسلمانانو ته ورکړو او دغه کوم قوت قدسي چې و هغه سره خدای تعالی داسې صحابه جوړ کړل چې هغه د لکه د هغوی کوم مخکینی حالت چې و هغه باندې کامل توګه باندې لکه مرګ وارد شو، هغه حالت ختم شو بالکل او دوی داسې انسانان شول چې لکه هېڅ څوک دا نشي ویلی چې دا هغه خلک وو لکه کوم چې په مکې کې اوسېدل. لکه ډېر داسې ذکرونه هم راځي چې کله چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم بعضې خپل اصحاب واستول د بادشاهانو ته تبلیغ خطونه واستول نو هغه بادشاهان هم په ډېر تکبر سره هغوی سره سلوک وکړو چې دا خو هغه خلک دي چې دې ته موږ جاهل ویل، دا خو انپړه خلک دي، دا څنګه اوس موږ تبلیغ کوي. مګر د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د تبلیغ وجه نه، د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د قوت قدسي وجه نه او د هغه د دعاګانو وجه نه خدای تعالی هغوی ته چې کوم مقام ورکړی دی هغه قرآن شریف کې هم دغه ذکر راغلی او حدیث هم د هغې نه ډک دي. نو کله چې مونږ د ټول حالات ګورو او بیا د حضرت علی یا د حضرت عثمان رضی الله عنهم د وخت واقعیات بیانوو نو دې وخت کې بعضې وخت د انساني ذهن چې دې خو ته بالکل ځي نه. کله چې مونږ دا وایو چې نعوذ بالله د حضرت علی په مقابل کې حضرت امیر معاویه ودرو یا د حضرت عایشې جګړه ورسره مخې ته راولو او یو مقابل چې د هغه ملامتوو او یو ته صداقت وایو نو دې سره دغه یو ثابتېږي چې آیا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم تربیت په دوی باندې څه اثر نه و کړی هغه معمولی کړه در ختم شو. جی او بیا خبر دا چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم 15 وخت به لمونځ کولو، صحابه په لمونځ به کولو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم بار به دعا کوله چې اهدنا الصراط المستقیم چې موږ ته خدای مستقیم لار وښایي. او بیا هغه صحابه د هغه د وفات نه وروسته څو کلونو کې داسې حالت ته ورسېدل
نو په دې کې اصل کې کچې ته موږ غور وکړو نو دې کې ټول الزام د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې راځي. نعوذ بالله. صحیح. نو د دې وجه نه د حضرت علي رضی الله عنه چې کوم خلک وو یا د هغه وخت چې کوم شرارت فسند خلک وو یا د عبدالله بن سبا چې کوم خلک وو نو هغوی دغه فتنه جوړه کړه. هغوی د اصل بنیاد هغوی دا و چې په د صحابه په وخت کې د خلیفه په وخت کې د خلیفه ذات راخستلو او کله چې خلیفه ذات نقصان ورسولو نو صحابه کردار داسې معرفي کو چې هغه باندې موږ تصور هم نشو کولای. یقینا بالکل نتیجه دا راخیږي چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ذات چې نعوذ بالله هغه باندې تور لګیږي. نو دا خو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ذات باندې تور لګي. نو دی وجه نه اول خو د واقعیات هیڅ حقیقت نشته ده او بل هغه خلک چې د کوم خلک په باره کې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه په ژوندانه کې دغه د جنت بشارت ورکړی وو هغوی ته لوی بشارتونه ورکړي وو هغوی ته خوشخبرۍ ورکړې وي. نو هغه خلک بیا دغه څنګه شول د کله امکان لري. مونږ مثال ورکوو د عیسی علیه السلام چې دغه صحابه چې وو چې یو صحابي وو هغه ذکر راځي چې هغه چې کله چې عیسی علیه السلام پسې فوج راغو چې هغه گرفتار کی نو یو کس وو هغه ورته وایي زه به په مجلس کې زه داسې وکړم چې کله چې عیسی علیه السلام ته لاس ورکړم نو دغه لاس به ښکل کړم نو تاسو هغه بیا ونیسئ. نو تاسو پته ولګي چې پته عیسی علیه السلام دی. بل روایت راځي چې کله چې عیسی علیه السلام زه به هغه ته لاړې ورته کړم نو تاسو به هغه وپېژنئ. نو تر دې حده پورې موږ د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سیرت مبارکه دغه بیانوو چې نه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحابه هغه صحابه وو چې هغوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې که چېرې تاسو جنګ ته لاړ شئ نو موږ ښي طرف ته هم وجنګېږو چپ طرف ته به هم وجنګېږو مخ ته به هم وجنګېږو شاته به هم وجنګېږو. که چېرته موږ ته حکم وکړي چې موږ خپلې سواره اوبو ته وغورځوو سمندرونو ته وغورځوو نو موږ به دې ته حاضر شو. نو تا باندې به موږ هېڅوک هم پرېنږدو. هغه صحابه باندې دا ستور لګول دا سراسر الزام ده او بلکې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې الزام ده. نو دې لپاره لازمه دغه ده چې اول خو دې واقعیت نه صرف نظر وشي او بل د قرآن شریف تعلیم او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نمونه په نظر ونیسو. هغه نه وروسته دغه حالات موږ مشاهده کوو ولولو. نو داسې حالات موږ د دې چې کومه په غور باندې که سړی لټون وکړي او لوستنه وکړي نو هغې دوه صورتونه یا دوه شکلونه مخامخ کېږي. لومړی صورت خو دا چې موږ دا وګڼو چې زموږ تاریخونه په هغه عهد یا په هغه دور کې لیکلي شوي دي او دا د دې کې یو غالبه حصه چې ده که نه هغه د رتبیا بس نه ډکه ده. د یو فریق حامی دغه په حق کې او د مخالفت په مخالفت کې زیات د مبالغې نه کار اخیستی دی او د حامی په حق کې دغه ستاینه کړې ده د مخالف یې چې ده که نه هغه ته یې بد رد وینا کړې دي. بیا په داسې زبرګانو باندې تانو تشنیع کړې ده چې هغه انسان ذهن نه مني چې داسې هم کېدی شي. بیا د ځان نه دروغجن او جعلي حدیثونه هم جوړ کړي او د دې یو تاریخ حضرت صاحب خلیفة المسیح رحمه الله تعالی یو ځل بیان کړو او دغه مثال ورکړو غالبا د عراق څخه علاقه یادوله چې په هغې کې ځینې داسې ځایونه دي جوړ کړو تېخانې چې په هغې کې به دا کسان ناستو یعنې که موږ یو خبره خپله چاته کوو نو هغې باندې هغه اثر نه لري په مسلمان باندې. که موږ چې دا حدیث دی نو بیا په ایمان راړي بیا خبره مني هم هغې دپاره هغې خلکو د ځان نه ځینې داسې خبرې هغه کړې او هغې نعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منسوب کړې دغه شانې د فساد هغه جوړې شوې. بیا ځینې د ائمه او د محدثینو نومونو سره یې ځینې فرضي بیانونه د هغې شایع کړل چې هغې وینا اړو کړې نه وه او دوی دا شانې د هغې پسې وکړل او ډېر په ازادۍ باندې دا دروغ وي. بیا د دروغو چې څومره حدونه دي هغه ټول پورې باسل هغې نه ټول نه ووتل یعنې دروغ څه حد وي نو هغې هم زیات دی کړه. حیا غیرت عزت د هیڅ شي نوم یې پرې نه ښود دې خلکو چې کوم دا تاریخ لیکونکي وو یا د یو بل مخالفت کې لیکونکي وو. که چېرته ګوره ځینې واقعه داسې کوي چې یو معمولي غونډه کې واقع وشي نو بل ته هغه نه ډېره غټه واقعه جوړه کړي یعنې شوي هغه ډېر څه معمولي غوندې کار شوي. نو دا شانې خلکو چې ونه هغې نه یې دغه جوړ کړل او د مخالفت برای مخالفت او په دې نیت باندې هغه کوله چې بل ته نقصان رسوي. که چا په نیکنیتۍ باندې یو کار کړی نو دوی هغې نه هم مخالفت کړی د هغه شی موله په نیت باندې وله بزني کړې ده او غلطې معنی ځینې ټکو ته یا ځینې الفاظو ته یا ځینې واقعاتو ته دوی ورخېجو اچولي دي او په معمولي خبره باندې د دښمنۍ په باعث باندې دغه معقول او صحیح اړخ دنیا ته نه ښیي.
او غلط فهمۍ خوري کړي دي او راتلونکو نسلونو لپاره د کېدو اختراع یو داسې لعنت پرې خوړی دی چې تر هغې په بدولت به د هغې په وجه باندې به تر قیامته پورې د مسلمانان په خپلو کې جنګېږي. نو که چېرې خدای تعالی موږ له عقل او پوهه راکړي نو موږ به دا ځان پوه کړو چې دا زبرګانو د دې په باره کې الله تعالی خو تر دې پورې فرمایلو چې ای مؤمنانو الله تعالی تاسو له هغه نعمت راکړ درکړی په هغې شکر وکړئ چې تاسو په هغه حالت کې وئ چې تاسو د دښمنان وئ د خپلو یو بل او بس نو الله تعالی ستاسو په زړونو کې الفت واچولو مینه واچوله او تاسو د هغه په فضل باندې ورونه وړه شوئ حالانکې د هغې نه وړاندې تاسو د هلاکت په کنده باندې ولاړ وئ ولې هغه تاسو بچ کړئ مطلب دا چې دا غیر فالله بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا د دې نه بالکل مخالفت چې एकदम څنګه شروع شو الله تعالی چې ما تاسو کې مینا چولې ده نو د دښمنۍ انتها ته څنګه ورسېده خو دې کې هغه خلک هغه چېرته فجاوج زمانه وایي چې پکې کثرت سره یهودیانو عیسایانو مشرکانو دا مسلمانان کېدل د هغې غلطې عقیدې بل د ایمان لا کمزوري وه او منافقینو د هغې نه ډېر زیاته فایده پورته کړه او مسلمانان یې ډېر بدګمانه کړه یو بل نه چې دا نو کول پکار او بل دا چې هغه زمانه کې دومره شوي هم نه دي واقعات چې څومره وروستو هغې له رنګ بل ورکړی شو او دا شانې مسلمانان او دا زبرګانې بدنام کړل. هغې نه علاوه اوس د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې کله چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خپل آخري وخت بیماري چې کله وه نو هغه وخت کې ذکر راځي و چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خپل کور کې و او حکم یې وفرمایله چې حضرت ابوبکر ته ووایي چې لمونځ وکړي نو په دې وخت کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم بار بار هغه د کور پرده به یې اوچتوله او جومات ته به یې کتل چې ټول صحابه ولاړ د لمونځ کوي نو دی به خوشحاله و هماغه لکه د یو بشاشت پکې و هغه بشاشت سره رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو او خدای تعالی حضور ته حاضر شو نو هغه رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دومره خوشحالۍ سره هغه لکه د دې خبرې نه هغه بالکل مطمئنه و خدای تعالی هغه ته اطمینان ورکړی او د په خپل سترګو لیدلو چې صحابه داسې صحابه پیدا شوي دي چې هر یو خدای تعالی د مقربین دي خدای تعالی پاک خلک دي نو په داسې حالت کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفات وشو هغه خوشحاله و خدای تعالی هغه ترنه خوشحاله و او خدای تعالی ورته بشارت ورکړی بار بار نو په دې وخت کې بیا یو بل ځکه یو بل واقع راځي چې یو ځل د حضرت علي رضی الله عنه چاته پوښتنه وکړو وایي تاسو لکه تاسو په وخت کې څنګه داسې مخالفتونه زیات شول نو حضرت علي رضی الله عنه ته فرمایي وایي چې په هغه وخت کې کله وخت چې حضرت عمر و یا ابوبکر صدیق رضی الله عنه یا حضرت عمر و یا حضرت عثمان وخت و نو د هغه سره چې کوم فوج و دغه چې کوم ملګري و زمونږ غوندې خلک و هغوی کامیاب و هغوی په دنیا باندې هم فتح وکړه مګر زما په وخت کې تاسو زما ملګري ستاسو وجه نه لکه ټول د کورونه چې پیدا شول ستاسو وجه نه پیدا شول بل خبر دغه وه چې هغه وخت کې اسلامي سلطنت وسیع و او هغه وخت کې هغه خلک اسلام ته داخل شوي وو چې کومو نه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ذات لیدلی و نه د هغه تعلیم نه یې برخه اخیستې و نه د هغه صحابیانو سره یې وخت تېر کړی و ځکه خبره ما تاسو وکړه چې ګڼ شمېره خلک د مختلفو مذهبونو نه نو د بنیادي وجه دغه وجه وه نو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحابه باندې هیڅ نوع تور نشي راتلی خود نعوذ بالله که چیرې دغه تور په صحابه باندې راشي نو موږ دې نه بالکل د حقیقت ثابتېږي چې نعوذ بالله رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو کامیاب نبی نه و تېر شوی بلکې ناکام نبی و او دغه زمونږ یقین دا وي ایمان چې خدای تعالی چې کله هم کوم انبیا راستولي دنیا ته هر یو ته کوم میشن چې خدای تعالی ورکړی دی کوم مقصد یې ورکړی دی هغه کې هغوی کامیابه شوي دي او رسول کریم هم کامیابه شوی دی مګر د دې تاریخونو نه او د دې کوم واقعاتو نه که چېرته موږ غور وکړو نو دې رسول کریم صلی الله علیه وسلم کامیابه نه ثابتېږي نو دې وجې نه دې واقعاتو باندې صرف دې حده پورې چې موږ دومره ویلی شو چې که کوم جنګونه شوي دي حضرت علي په منځ کې یا د حضرت معاویه سره یا د حضرت عایشه تر منځ نو هغه ته موږ صرف دومره رنګ ورکولی شو چې د بعضې غلط فهمیانو وجې نه بعضې جګړې منځته راغلې او دویمه خبر ده په قرآن شریف کې الله تعالی د صحابه په هکله فرمایي و چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دا خو د صحابه هغه رنګ و چې صحابه خدای تعالی فرمایي چې داسې تقوا اختیار کړئ چې که چېرته تاسې مرګ هم راشي نو تاسې په تقوا باندې وفات شي تاسو تقوا باندې مرګ راشي او تاسو همیشه فرمانبرداره وئ او تاسو د خدای تعالی راسته ټینګه ونیسئ او هېڅکله نفاق پرې نه منئ چې تاسو منځ ته راشي رحما بینهم هم وینا کړې ده الله تعالی چې په خپل او بل اوس ته ګوره چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې رسول کریم کله چې د دوی کې ورورګلوۍ کوم هغه چې جاري کړو هر یو د خپل تر دې حده پورې ذکر راځي چې یو صحابي ورغه بل د کوم مهاجر چې هغه ته وایي چې زما وایي
کور یې ورته ورکړو خپل ځمکه یې ورته ورکړه دې حده پورې وایي چې زما 2 ښځې دي وایي زه به یو ته طلاق ورکړم یو ته نکاح وکړه یو به زما شي نو هغه ورته وایي چې نه تا ما چې کوم مالي امداد وکړو دغه ډېر دی دغه ښځه ستا خپله مبارکه وي تر دې حده پورې هغه خپل منځ کې رحما بینهم نو کله هغوی دا بیا قرآن شریف ورته وایي چې ولا تفرقو چې تاسو خپل منځ کې تفرقه مه کوئ نو کله هغه تفرقه کوی شي نو دې تاریخونو باندې چې موږ غور وکړو نو دې کې اکثره جعلي او فرضي قصې بیان شوي دي نور هېڅ هم نشته پکې او بس داسې واقعیت هم شوي دي چې یو واقعه په یو رنګ کې شوې ده مګر چون هغه وخت کې د کوم حاکم غلبه وه نو هغه د هغه کوم منونکي چې و هغه ته فضیلت ورکړی دی او د بل مخالفت یې کړی دی صرف دې وجې نه چې خپل مشر خوشحاله کړي او یا داسې واقعیات دي چې مثال د هغه کې مبالغه کړې ده اوس د حضرت علي په شان کې بعضې مبالغات کړي یا د حضرت معاویه په شان کې بعضې مبالغات نه کار اخیستی دی نو داسې مبالغات نه دغه تاریخ ډک دی همدارنګه نو که چېرته دغه شیان موږ ونه منو نو دغه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې لوی تعرض راځي او دا ناممکنه ده ځکه چې قرآن شریف هم دې صفایي ورکړې لکه تاسې مخکې وفرمایل چې قرآن شریف بار بار فرمایي چې رضي الله عنهم ورضوا عنه چې خدای تعالی هغوی نه راضي وو او هغوی د خدای تعالی نه راضي وو او په دې حالت کې دوی وفات شوی دی په یو بل جنګ کې یو بله واقعه راځي چې یو صحابي وو هغه داسې حالت لکه صحابه بعض صحابه شهیدان شوي وو هغه کې وو لکه د مرګ حالت کې وو او یو صحابي غږ وکړو چې ما ته اوبه ضرورت دی بل یو چې کوم صحابي جوړ هغه ورځي اوبه وروړي هغه نه ایمان مخکې یو بل صحابي دغه ته اوبه ورکړه هغه زیات حقدار دی چې کله هغه ته ورځي وایي نه ته بل ته ورکړه هغه وایي نه هغه چې هغه ته چې اوبه وروړي هغه وایي نه بل ته یې ورکړه هغه وایي چې نه لومړي چې کوم صحابي غږ کړی هغه ته اوبه ورکړه هغه زیات مستحق دی چې کله هغه ته راځي هغه وفات شو چې کله دویم ورته راځي هغه وفات شو شهید شوی دی درېیم ته ورځي هم شهید شو دومره خپلو کې مینه نو دغه صحابه په باره کې دغسې الفاظ یا دغسې کلمات استعمالول دا انتهایی ظلم دی او دا اصل کې د حضرت علي رضی الله عنه شهادت هم بیا دا شان واقعیاتو په وجه وشو کنه چې داسې خلکو هغوی داسې غلط رنګ ورکړ او غلط رنګ نه بل فایده اوچته کړه او نقصان یې وکړ د غیرت اسلامي او حمیت دینی د دواړو صورتونه چې کوم دي نو په کدی باندې انسان لوګو د کوم سوچو کی نو دی لکه وړاندې موږ خبرو کړه کړه چې انسان دې باندې مجبور چې دا موږ الزام په چا لګو دا خبره چې موږ کوم د دې اړه کم په لذي مخه کوم غاړه تر آیا دا نعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض نه جوړیږي خپل هغه پښتو کې موږ وکړو چې خپل من یا کول د پاره او خپل خوخي د پاره انسان ځنې وخت داسې خبرې کوي چې بل ته په نقصان رسي او هغه ځنې وخت کې دا خیال کوي چې زه خو د هغه په حق کې خبره کوم ځکه وایي که نه وایي د کمکل دوست نه هوښیار دښمن ښي چې هغه تا ته پته ده چې یاره دا مې دښمن دی سره خو کمکل دوست خو تا له هر ځای کې ملګری د له هر ځای کې له مصیبت جوړوي او تا پکې نښلوي نو دغه شان دي خلکو دا کارونه کړي دلته کوم دا سوال پیدا کیږي چې چېرې دا ټول واقعیا که جنگ جمل یا جنگ صفین دا په ظاهري طور باندې وګورئ دې کې دا ځینې فرضي حادثات وو چې په غلطفهمۍ باندې وشو او هغې غرض دا نو چې حضرت علي رضی الله تعالی عنه سره چا دشمني وه یا د حضرت هغه سره بل څه د دې کسانو خپلو کې دشمنۍ چې کوم دا جنګونه وشو اصل وجه دا وه چې په غلطفهمۍ په بنیاد باندې هغه واقعات شو او منافقو ته فایده پورته کړه هغه رګ یې ورکړ خو بیا هم ځینې واقعات زموږ په وړاندې دي لکه لومړی دا چې په دغه واقعاتو کې چې کوم شوي د فرقهوارانه تعصب هم و او د دې نه کار اخیسته شوی د دروغو نه د کذب نه د افترا نه او په دې باندې یو ډېر جوړ یا غټ لیوې پې کړی دی چې خلکو ته د دې دننۍ حالات پته ونه لګي چې دی څنګه و او د دې دا دومره وایي غټو چې اصلیت او حقیقت یې بلکل پټ کړه بیا دویمه واقعه چې د یا واقعه ډیره معمولي وه ولې داسې بیان کړه ملا مساجي پکې وکړه چې هغه یو عظیم الشان د حادثې شکل اختیار کړ مثلا معمولي غوندې کې خبره یې د په دې دور کې به وګورو که نه چې پلانکي څخه خطرناکه وسله ده او ټوله دنیا ځان سره یو ځای کړه په غریبانه مې حمله کړه وروسته وایي چې ښه دا هم د پته نه و چې څخه نشته د تش لاس دی د دجل نه یې کار اخیستی دی نو دغه شانې ځینې خلکو یو معمولي واقعې نه یا معمولي خبرې نه یو غټه خبره جوړه کړه او هغې نه یې دا فساد جوړ کړ یا ځینې وخت کې انسان د عدم روادارۍ د وجې هم غلط فهمانې پیدا شي خبره یو وي او بل ته بل څه جوړ کړي
او په هغې په وجه باندې په ترمنځ چې کوم خلیج وي فاصله چې هغه اوږده شي لویه شي او بیا هغې کې چې کوم وایزین دي ذاکرین دي که نه ذاکران دي یا نور داسې علم خلک چې دي یا مصنفین دي نو هغې د خپل هغې د لاس لیک یا د خولې په وینا باندې هغې له یو رنګ بل هم ورکړي نن هم دا واقعیت موږ په خپلو د سترګو باندې وینو او په غوږونو یې اورو چې ځینې واقعیات څه معمولي غوندې کې خو هغې نه دومره واقعه جوړه شي چې د بل لپاره هغه عذاب جوړ شي یعنې واقعه هېڅ هم نه شي او د هغې په وجه باندې داسې دښمني پیدا شي داسې یو بل تر منځه نفاق او نفرت پیدا شي چې بیا د یو بل شکل لیدل هم نه غواړي نو دغه شانې واقعیات په هغه زمانه کې هم داسې صورتونه پیدا شو چې یو معمولي واقعه وشوه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شهادت وشو شهادت کې بیا څه مخکې ورپسې چا سوي هغې له بیا یو غلط رنګ ورکول شروع کړل هغه شهادت خو الله تعالی قبول کړ خو هغې نه پس چې کوم منافقینو هغې وله ډېر غټ نقصان ورکړ او مسلمانانو کې د اختلاف هغه تیږه کېښوده یا اختلاف د هغه ځای نه شروع کړ او نقصان مسلمانانو ته ورسول یو بل خبر دا چې بعض خلک د دې اختلافات چې کله ګوري نو نعوذ بالله د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې یا په دوی په صحابهو کې بعضو صحابهو باندې الزام لګوي نو دا هم بالکل غلطه خبره ده ځکه چې دا اختلاف چې و دا هم د اسلام او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د صداقت یو نشانی ده رسول کریم صلی الله علیه وسلم پیشګویي کړې وه چې داسې وخت به راځي داسې اختلافات پیدا کېږي بلکې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم بعضې اختلافات هغه شول داسې منافقینو سره راپورته کړی و خو چون هغه وخت کې صحابه و ټول د رسول کریم صحبت کې وو هغه ختم شول نو په دې وخت کې اسلامي سلطنت وسیع و ځکه دا شیان وشول نو دا دې واقعیاتو باندې هم د اسلام صداقت او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم صداقت ثابتېږي او بله خبر دا رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو روایت راځي د ابو لیلا دا روایت بیان کړی دی چې حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې یو ځل زه رسول کریم صلی الله علیه وسلم راوغوښتم او ما ته یې وویل وایي ستا مثال زما په امت کې د عیسی علیه السلام په شان دی چې عیسی علیه السلام ته بعضې خلکو د یهود چې کوم وو هغوی باندې یو دا الزام ولګولو چې نعوذ بالله هغه ولد الحرام دی او یو الزام یې دا پرې ولګولو عیسایانو چې هغه د خدای تعالی زوی دی لکه یو بعضې خلکو هغه سره انتهایي نفرت وکړو او بعضې خلک هغه سره انتهایي محبت یې وکړو چې دا دواړه ناجایزه وو نو همدغسې به ووایي چې یا علي ته فرمایي چې داسې به تاسو سره هم کېږي د ټول هغه پیشګویاوي همدغه شیان وشول بعضې خلکو نن سره به لکه شیعه خلک شیعه کومه فرقه چې ده هغوی د حضرت علي رضی الله عنه چې کوم مقام بیانوي هغه د حد نه زیات لوړې بیانوي او بعضې کوم نادانه یا بې علمه مسلمانان چې دي هغه بس دا خبرې کوي چې د حضرت علي رضی الله عنه په ذات باندې بعضې حمله کوي حالانکه چې کوم مسلمانان دي کوم چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم حقیقي پیروان دي هغه ټول صحابه ته احترام کوي د ټول صحابه سره مینه لري ټول صحابه سره هغوی عقیدت لري نو موږ دپاره دا لازمه نه ده چې موږ نعوذ بالله د یا کوم لومړني درې خلفا چې دي د هغوی تعریف وکړو او د آخري خلیفه د دې وجه چې شیعه هغه مني د هغه موږ مخالفت وکړو دا هم غلطه ده موږ دپاره ټول مکرم و معظم خلک وو ټولو ته احترام لرو موږ کوم چې دوی خپل منځ کې اختلاف کړي هغه دوی خپله غلطي وه دوی خپله غلط فهمي وه بیا بل خبردار د حضرت عثمان یا د حضرت علي په وخت کې چې مثال بعضې د حضرت عثمان د قصاص یو سوال و دا خلکو راپورته کړو چې د حضرت عثمان قصاص باید واخیستلی شي همدارنګه مثال د حضرت امیر معاویه سره چې کومه جګړه وشوه همدارنګه مثال بعضې کوم ګورنران چې د حضرت عثمان په وخت کې مقرر شوي وو هغه حضرت علي هغه کړل معزوله یې کړل یا مثلا د حضرت عایشې سره کوم چې جنګ راغو یا د نور صحابه سره داسې بعضې وړې وړې خبرې شوې یا د موسی اشعري او حضرت عمر ابن العاص هغه سره کوم بعضې خبرې راغلې نو دا ټول هغه واقعات دي چې د هغوی بنیاد چې د که د صحابه په نیاز دی وګڼې خو عامې غلط فهمۍ وې مګر هغه نه وروسته چې کوم منافقین وو هغوی ته غلط رنګ ورکړو او هغه غلط طور سره د خلکو ته مخته کړل نو موږ دپاره موږ خو دا هېڅ کله هم فیصله نشو کولی چې نعوذ بالله کوم فریق چې هغه په حقه و او کومه ناحقه و موږ ته دغه لازمه ده او باید ده چې موږ د رسول کریم کوم صحابه چې وو د هغوی ټول احترام کوو بلکې لکه څنګه چې هغه فارسه کې یو فقره هغه یو ضرب المثل مشهور ده چې وایي چې گر حفظ مراتب نکنی زندیقی
چې باید د هر چا د خپل مرتبه وپېژندلی شي او موږ ته قرآن شریف او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سیرت او احادیث د صحابه او مرتبه ښه روښانه کړی دی موږ هغه باندې ښه پوهېږو نو موږ په هغه کې زیاتی کمی نشو کولی کوم واقعات کوم تاریخ کوم راغلی د هغه موږ باید نظر انداز کړو اصل کې د حضرت عیسی علیه السلام چې کوم منونکي نو هغه یې سره مینه کوله او د هغې مخالفت کې چې کوم یهودیانو نو هغې ته نفرت کولو د نفرت ته وجې هغې د هغه تر سولۍ پورې یا تصلیب تر خیجولو پورې هغې کوشش کړی دی او د مینې والا کسانو د هغه د بچ کولو چې څومره هغې نه کېده کوشش کړی دی طریقه خو هر سړي سره چې کوم سړی مینه کوي دا ټوله او بیا د حضرت عیسی علیه السلام سره چې کوم خلکو مینه کول نه هغې هم بیا یو انتها ته یې رسولې ده هغه نه یې د خدای زوی جوړ کړی نعوذ بالله چې هغه مقام په خپله الله تعالی په قرآن شریف کې دغه غندنه کوي چې هغه خو د الله تعالی خو اولاد نشي خو واحد دی لم یلد ولم یولد نه هغه همسره نه لري نه اولاد لري نه چا مور پلار دی نه چا اولاد دی نو هغه ځای کې د مبالغې نه کار دی دا شانې د حضرت علی رضی الله عنه په باره کې اخیستی او دې خلکو د حضرت علی په حق کې دومره زیات هغه کړی چې باقي ټول چې څومره صحابیانو نعوذ بالله هغه ټولو ته بد رد بیا وینا کړې ده وایي چې 15 تنه پاک دي یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها حضرت امام حسن او حضرت امام حسین رضی الله عنه باقي هم د حضرت علی رضی الله عنه اولاد هغه هم پکې نه کوي او د حضرت علی رضی الله عنه سره چې نور سره تعلق لرونکي خلکو هغه ټول د هغه نه وتل نعوذ بالله بیا چې چا بیت حضرت علی رضی الله عنه یعنی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت عثمان غنی رضی الله عنه نو هغه بیت کوم پر لاړ نعوذ بالله د دومره کمزوره کسو چې داسې خلکو بیتونه کول چې کم ته د خپل نو دا خبره چې د عقل نه مني او نعوذ بالله د دې په وینا باندې په حضرت علی رضی الله عنه یو غټ الزام راپورته کیږي او هغه الزام دار دي چې نعوذ بالله لکه هغه منافق و موږ خدا ایمان دی چې هغه منافق نو هغه چې څه کړي په حق یې کړي هغه د ټول په حق ګڼل غني د حضرت عثمان غنی رضی الله عنه د حفاظت لپاره خپل ځامن نو لیګل پکار بیا کنه خو نه مینه و دغه په ځړه کې احترام و دغه په ځړه کې دغه بیت هم احترام چې کوم غي کړو او هغه هر اطاعت هر قسمه اطاعت حضرت علی رضی الله عنه کړی د حضرت عثمان غنی رضی الله عنه او د دې خلکو که هغه ګورې نو دی حضرت علی رضی الله عنه ساغستو ته نه پرې خو دی دومره جنگ جګړې چې هغه غریب ټول هغه وخت چې دی هغه جګړو په ختمولو کې لګیا دی وخت تیر کړی نه دغه کار وګوره قال الله او قال رسول بیا ګنه مخکې هغه د اسلامي حکومت دغه بوده ورکول او دغه ترقی او دغه د خیر خګړې کړ نو دی خلکو هغه غریب هغه خیر خګړې تم پرې نه خود دغه چې کوم نیک لارې طرف خلک بلنو هغه چې کوم حکومتونه دغه نه پښرو چې هغه چې کوم وسط ورکړ هغه وسط مثال شو نو دا ټول د دې خلکو په وجه باندې شو بیا د منون کې چې یا د لاندې چې کوم لخرو هغه هم دومره نافرمانه خو چې دی ورته کار نه وي هغه انکار کوي د تمرد نه کار اخلي نو داسې چې دا ټول غلط خبرې دي او سرکشه دي لکه یو ځل حضرت امیر معاویه چې هغه رضی الله عنه خپل طرفه ابو مسلم رضی الله عنه یو قاصد راولې چې حضرت علی رضی الله عنه ته وایا کچره د قاتلین عثمان مات په حواله شي نو زبر د ټول او د ټول اهل شام به ثابت کی یعنی هغه قاتلان چې کوم حضرت عثمان غنی رضی الله عنه شهید پیغام ته حواله کا نو زبر هغه ونه موږ ټول ثابت کو وی په هغه کې فورا ولزره لخريال راوړاندې شو او چې موږ قتل کړی راشو نو کوم یو نسل واړي نو دلته حضرت علی رضی الله عنه پر ډیره ګرانه شو چې 10,000 کسان کې کم ته لاس پاتې خلیفہ خو دی امام خو دی فیصله خو به دی کوي نو دا څنګه کېدای شي
چې لږ زره کسان وړاندې شو هغه ټوله سره بله خبره دا وشوه چې هغې نه پس بیا حضرت معاویه رضی الله عنه حضرت ابو دردا رضی الله عنه حضرت ابو امامه رضی الله عنه په لاس باندې حضرت علی رضی الله عنه دا پیغام راولېږلو چې کوم د عثمان رضی الله عنه قاتلان یې ماته حواله کړي موږ ټول ستا بیعت ته تیار یو په دې پیغام اورېدو باندې د حضرت علی رضی الله عنه لښکر نه 20 زره کسان وړاندې شو چې موږ یو کم نیسي د خلفای راشدین سیرت باندې چې کوم هغه لیکل شوی دی په هغې کې دا په صفحه 300 او 303 باندې دا تاریخ واقع لیکل شوی ده نو خبره دا ده چې اوس د تمرد ولې پیدا شو سرکشي ولې پیدا شوه دې لپاره چې په خپلو کې مشران چې په کور کې مور پلار جنګي که نه د اولاد کې بغاوت را پیدا کېږي جنګولو کسان بهرني ناست دي هغه غلطفهمۍ او پروپاګانډې کوي افواګانې خورئ حقیقت ته نږدې ته څوک نه پرېږدي چې بل سره او موږ خلک چې کوم عوام وي که نه دې ته الله تعالی هغه چې وایي په عربۍ کې عوام کله نام دي دا وایي دوی د دې د تحقیق نه کوي چېرې واقعه څه شوې ده ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چېرته تاسو داسې واقعه راورسي نو اول یې تحقیق وکړئ هغې نه پس بیا په هغې پسې خبرې پسې دی او الله تعالی هم په قرآن شریف کې دا ویلي چې دا نه چې ته بې تحقیقه څه داسې قدم پورته کړې چې وروسته پې خپېمانې نو خپېمانۍ نه بچ کېدو لپاره تحقیق ضروري دې تحقیقات په دغه زمانه کې نه دي کړي او ستاوی او ماویه باندې یو بل نقصان ورکړی دی او دغه منافقانو چې هغې د دې نه ډېره غلطه فایده پورته کړه او حضرت علی رضی الله عنه ته دغه منونکو ته ډېر غټ نقصان رسولی بل خبر دی کې اوس دا وګوره چې یو کس مثال ورځي حضرت علي ته وایي چې امیر المؤمنین یا کوم لقب چې ورته استعمالوي تاسو معاویه فرمایي چې تاسو د عثمان قاتلین ما ته راوسپارئ او التم امیر معاویه ته ورځي چې د ټول قاتلین چې دی هغه د حضرت علي په هغه کې دي په بیعت لاندې دي ګوره خپل منځ کې هغه منافقین تیږي جنګوي او خپل منځ کې هغه دوی جنګوي او مخالفت کې هغه کوم صحابه یا نور خلک پکې ورانېږي همدارنګه اوس بیا د لکه څنګه چې مخکې مو ویل چې یو ځل د حضرت علي رضی الله عنه چاته پوښتنه وکړه چې دا لکه د حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان په وخت کې خو اسلامي سلطنت ډېر وسیع شو ترقي وکړه ستا په وخت کې ولې وصیت پیدا نه کړو دوی ورته وفرمایل ډېر ښکلی ځواب یې ورته ورکړو وایي چې د هغو په وخت کې زموږ غوندې خلک د هغوی ملګري وو او زما په وخت کې ستاسو زما ملګري یې دغه موږ بنیادي فرق دی بل اوس د تاریخ کې ذکر راځي چې کله چې جنګ صفین چې کله وشو نو په دې جنګ کې وایي جنګ ښه ګرمجوشه سره روان و په دې وخت کې د یو لوی شمېر فوج چې و د حضرت علي رضی الله عنه فوج هغوی وایي چې موږ جنګ نشو کولی جنګ نه شاته شول نو په دې وخت کې حضرت علي بار بار هغوی ته وویل چې اوس خو جنګ لکه جنګ جاري دی نو دې وخت تاسو څنګه هغه کوي وایي که ته ډېر اسرار وکړي نو موږ به تاسو سره جنګ دپاره هغه ودرېږو تاسو سره به ودرېږو دې حده پورې بیا یو بل داسې یو د تحکیم کومه معامله تحکیم دې ته وایي چې کله چې د حضرت علي او حضرت امیر معاویه ترمنځ کوم مخالفت و په هغه وخت کې حضرت امیر معاویه چې و هغه حضرت عمر بن عاص و هغه مقرر کو خپل ثالث او حضرت علي چې هغه حضرت ابو موسی اشعري مقرر کو رضی الله عنه نو په دې وخت کې د حضرت علي چې حضرت علي فرمایل رضی الله عنه چې زه امیر المؤمنین یم زه د ثالث لپاره ضرورت نه لرم مګر د کوم منونکي چې د کوم خلک چې ورسره و د حضرت علي هغوی بار بار دغه کولو اصرار کولو چې نه تاسو باید هغه سره تحکیم فیصله وکړئ ثالث باید جوړ شي حضرت علي چې نه زه خلیفه دی وخت زما فیصله اصل کې زما فیصله ای حضرت امیر معاویه خو هغه نه دی امیر المؤمنین خلیفه دی وخت نه دی دوی اصرار کولو چې کله تحکیم وشو نو هغه کې حضرت ابو موسی اشعري رضی الله عنه او حضرت عمر بن عاص رضی الله عنه دواړه سره کېناستل نو دې وخت کې حضرت عمر بن عاص هغه ورته وویل وایي ته اول چې ته لیکلی چې حضرت علي امیر المؤمنین دغه امیر المؤمنین لفظ کټ کړه هغه ختم کړو امیر ما هغه چې ابو موسی اشعري هغه یو ډېر ساده یو ډېر پارسا یو پاک صحابي و او امیر هغه چې عمر بن عاص چې هغه خب لکه سیاستمدار صحابي و چې کله هغه وکړو هغه نوم یې چې کټ کړلو نو کله نو بله خبره دا ورته وکړه حضرت عمر بن عاص چې ته به دغه خبره هم هغه کوې چې حضرت علي چې د هغه امیر المؤمنین دی دا خبره به هم نظرانداز کوې ځکه چې موږ فیصله کوو هغه وایي چې دا صحیح دغه مې ومنله نو ده ورته وایي چې تا چې کله حضرت علي رضی الله عنه امیر المؤمنین نه ګڼې نو زه حضرت امیر معاویه امیر المؤمنین ګڼم دغه فیصله وشوه نو دا فیصله سره ناحقه وه کله چې دا نه دی کې واقعا بل امر لیکن چې حضرت ابو موسی اشعري رضی الله عنه د وینا تړو پرې نه خدو جی اول په هغه باندې وینا وکړه جی بیا وروسته په خپل چې دی خو نه غړي کنه خو زه دا غړم بالکل دین یو د فساد یو هغه شروع شو
په هغې باندې هم خلیفه رابع حضرت علي رضی الله عنه ته د نقصان رسېدلو کوشش کړی شوی دی. نو په دې وخت خپله اوس دې ته فکر وکړه چې دې وخت کله چې حضرت علي رضی الله ټوله د واقعي کاروایي چې کله پته ولګېده نو حضرت علي وویل دا فیصله بالکل غلطه ده، زه نه منمه. نو په دې وخت کې بیا خلکو خوارج چې کوم دي هغوی بیا وایي چې تحکیم اول تا باید نه وای کړی، په قرآن په نېزو باندې پورته کړو. جی وایي تا باید تحکیم نه وای کړی، حالانکه دوی خپله مطالبه کوله. کله چې تحکیم وایي کله چې وشو نو تا ولې منظور نه کړو؟ نو حضرت علي ورته وایي چې په هغه فیصله کې غلطه فیصله شوې وه، دوی هغه مو نه منله. نو په دې وخت کې لکه تقریبا 10,000 او هغې نه زیات شمېر خلک چې د حضرت علي د ډلې نه وو چې هغه بیل شول ترنه، او دا ټول هغه خلک وو چې کوم نه صحابه وو نه د صحابه په وخت کې دوی وخت تېر شوی دی. او بل په دې وخت کې یو حضرت علي یو پیغام دی چې هغه په نهج البلاغه چې د حضرت علي رضی الله عنه د خطباتو یو مجموعه ده. حضرت علي هغوی ته فرمایي وایي ای بدبختو، وایي چې تاسو ما په نرم هم پوه کړئ، په سخت هم پوه کړئ، په شپې هم پوه کړئ، د ورځې هم پوه کړل. تاسو ته ما بار بار دا وایي تاسو حمله وکړئ، تاسو هغسې بزدله مه جوړېږئ چې تاسو باندې خلک حمله وکړي. که چې تاسو باندې کور ته څوک حمله وکړي تاسو بیا هېڅ دفاع نشئ کولی. تاسو په کورونو ناست تاسو باندې حمله کوي، تاسو پاڅېږئ حمله پرې وکړئ. او بیا ورته وفرمایي وایي تاسو خو په حق باندې یې، حق باندې تاسو په یو خلیفه په لاس باندې بیعت کړی، تاسو باید متفق وئ سره، او دوی نه حقه دي نه یو خلیفه لري او دوی متفق دي سره. بیا ورته وفرمایي تاسو ته ما په ژمي کې وایي چې تاسو هغه وکړئ جنګ ته لاړ شئ. په ژمي کې به تاسو نه ساړه دی موږ نشو تللی، لږه هوا ښه شي به موږ لاړ شو. چې کله موسم ګرم چې درته وایي چې تاسو جنګ ته لاړ شئ، تاسو به چې نه ګرمي ده لږ د موسم ښه شي موږ به لاړ شو. نو تاسو خو وایي چې په یو حالت هم زما لکه ملاتړ مو ونه کړو، زما سره مرستې تیار نه شوی. نو په اخر کې ورته وفرمایل وایي چې زه تاسو نه داسې بېزاره یم چې زه زړه مې نه غواړي تاسو وګورم، او کاشکې ما تاسو پېژندلی یم نه. تر دې حده پورې حضرت علي رضی الله عنه د خپلو هغه خلکو نه بېزاري اختیار کړې ده. دغه هغه خلک وو چې کوم د حضرت علي رضی الله عنه سره یو ځای وو. د دې وجه باندې او دا نافرماني داسې نه وه چې دا لکه د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم غږ کړی و که نه، دا ویلي چې انت مني بمنزلة هارون و من موسی، چې لکه ته زما هغه شان لکه چې موسی پسې هارون و. نو هارون رضی الله علیه السلام په دور کې مخالفت شو او د هغه نافرماني شو، دغه شانې د حضرت علي رضی الله عنه مخالفت وشو د هغې نه پس او د هغه نافرماني وشوه. نو د حضرت علي رضی الله تعالی عنه ژوند ځینې اړخونه موږ ستاسو په وړاندې کړل. دا د تاریخ هغه حصه ده چې ډېره تکلیف دی ده او چې کوم د وجې اسلام ته هم او په خپل ځان باندې خلفای راشدین کې حضرت علي رضی الله عنه ډېر نقصان او د هغه منونکو ته ورسېده او مخالفینو ته ډېره زیاته فایده پورته کړه. نو آینده موږ له پکار دا دی چې موږ د تاریخ دغه اړخونه چې ګورو نو موږ ځان نه او خپلو کې هغه اختلافات ختم کړو، موږ په یو لاس را جمع شو، موږ یو شو، یو موټی شو، نو بیا به اسلام ترقي کوي او مخ په بره به ځي. الله تعالی دې موږ له دې توفیق راکړي. اخر کې زه د محترم سید محمد صاحب شکرګزار یم چې ما سره په دې خبرو اترو کې شریک شو. الله تعالی دې ولې دې بهترینه جزا ورکړي. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد.